أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ګرانو مسلمانانو ورونو، د پښتون کلچر ډے یعنی 23 ستمبر په اړه مې یو مختصر میسج او پیغام درکوي. هغه پیغام دا دی چې 23 ستمبر باندې هر پښتون لونګیانې تړلې، چا لوی لوی شملې ورکړي او چا غټ غټ چارخولان ورکړي او بیا پر دې باندې خاندي. څوک تصویرانو سره اخی په دې لنګوټو کې او په دې لونګیانو کې، او څوک ویډیووي جوړوي. حتی چې په دا ورځ باندې لونګیانې تړلې او لکه ډمان پر ډاله باندې غورځي را غورځي، حتی چې د ډاله او سرنا والات هم غټې غټې لنګوټې ورتړلي او غټې شملې ورکړي، غټ چارخولانې ورکړي. د ډاله والاته او سرنا والاته چې هغه په زندګۍ لنګوټه لیدلې نه وي، هغه په خپل ځان هم باندې خاندي چې دا لنګوټې ته د یاریانې، هغه د لنګوټې پر طرز و طریقه باندې خاندي. دې ته د پښتون کلچر ډے وایي. استغفر الله. آیا دا اوس د لونګیانو او د لنګوټو او زموږ د پښتنو د هغه پیشنو بزرګانو عزت دی او کدا بې عزتي او توهین دی؟ ځکه چې د دې خدا معنا ده چې هغه زموږ پیشنې بزرګان، هغه پیشنې زموږ کم نیکهګان چې تېر سوي دي، هغه د غیرت ډک خلک، هغه غیرتمن خلک، یعنی د دې څه دا معلومیږي چې دا هغه العیاذ بالله هغه چې شو ډمان العیاذ بالله. حالانکه د مړ څخه مازې د خپلو مشرانو تاریخ ورک دی. تاسو خو د پښتانه تاریخ درواړوئ د خدای بندګانو چې زموږ پښتانه قام څومره غیرت او عزت ژوند را تېر کړی دی، او په دا لنګوټو او په دا لونګیانو کې هغو څومره د عزت او غیرت کارونه کړي دي، هغو څومره غټ غټ کارونه په دې لنګوټو او لونګیانو باندې کړي دي او په دې ژورو باندې. داسې بعضې ویډیو بیا ما لیدلې دي، بعضې تصویران مې لیدلې دي چې ژخرولی به یې ژره به یې لګولي، دونه غټه ژره به یې د مصنوعي ژره لګولي، دا ژره لګولي او دلته لونګۍ یې تړلي، غټ چارخولې ورکړي او شملای ورکړي، خاندي. څومره د لنګوټې توهین دی او څومره زموږ د پښتنو توهین دی. یعنی دا معنا چې زموږ پښتانه دا رقم بې ادبه را تېر سوي دي. دا زموږ چې دا پښتون کلچر ډېر ورته وایو، یعنی زموږ د پښتنو قوم، زموږ د هغه بزرګانو دغه ثقافت و، دغه عزت و، لحاظ هغه خو ډېر د غیرت ژوند را تېر کړی دی. د پښتانه تاریخ د ما سره یو کتاب را سره دی، غالبا تقریبا 3.5 زره صفحې دی، 3.5 زره صفحې دی. هغه کتاب چې وګورئ نولد د پښتانه تاریخ بیان کړی دی چې دا پښتانه څه نولده تاریخ را تېر کړی دی، څومره د غیرت او د عزت ژوند را تېر کړی دی. لہذا زموږ دغه لنګوټې او دا ژرې دا خالي پر 23 ستمبر باندې زموږ په یاد سي. باید دا زموږ د پښتنو او زموږ د هغه مخکنیو بزرګانو دا د هغو ثقافت و، همیشه ثقافت و، دا یو موقتي ثقافت نه و. لکه موږ چې خالي په 23 ستمبر باندې لونګیانې راواخو، لونګیانې وتړو، العیاذ بالله بیا پر ډاله باندې اوړو او رقص کوو. دا موږ و دې نورو خلکو ته و دې عامو قومو ته موږ کم میسیج ورکوو، کم پیغام ورکوو. په دې ډاله په سرنا او په دې لنګوټو په دې ژورو باندې موږ کم پیغام ورکوو د دې یوې ورځې دپاره. دا زموږ پښتون قوم و کم ځای ته ورسېدی. ما ته قسم په خدای چې افسوس ودرېږي، زما دې د رب په ذات قسم چې ما ته افسوس ودرېږي چې زه د پښتانه قام هغه عزت ووینم، هغه د پښتانه قام چې تاریخ وګورم،
د پښتانه قام چې زه تاریخ راواړوم او بیا چې دلته د پښتنو و دې کارنامو ته وګورم، نن سبا پښتنو و دې کارنامو ته وګورم، قسم په خدای چې ماته حیا ودرېږي چې یار دا زموږ پښتون کوم ځای ته ورسېدی، دا زموږ قام کوم ځای ته ودرېدی، کوم ځای ته ورسېدلو موږ، دا موږ و دې خلکو ته و دې مابعد راتلونکي نسل ته موږ کوم میسیج پرېږدو. خدای تعالی دې پر موږ باندې رحم وکړي. لہذا د کلچر اصل مقصد او اصل نوم د موږ څخه ویر دی. البته د کلچر اصل مقصد او نوم دغه دی. وای هغه اردو کې یو خبره ده، وای کلچر صرف منانے کا نام نہیں، کلچر صرف منانے کا نام نہیں بلکہ کلچر ہمیشہ اپنانے کا نام ہے، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے کلچر ہمیشہ کے لیے اپنایا تھا، صرف ایک دن کے لیے منایا تھا نہیں. یو ورځ د پاره نو جوړ کړی، هغه دا کلچر د خپل ځان د پاره یو خلیه ګرځولې و، یو معمول ګرځولې و، یو عادت ګرځولې و. هغه په سنت طریقو مسخرې نه کولې، هغه په سنت لنګوټې مسخرې نه کولې، هغه په سنت او په واجب ژړې باندې مسخرې او توهین نه کوي. هغه د خپل ځان د پاره د همیشه د پاره یو معمول جوړ کړی و، دا د ځان د پاره عادت جوړ کړی و. داسې نه و لکه موږ چې صرف په 23 ستمبر باندې زموږ د پښتانه دا طریقه یادوي او دا سنت طریقه مې خالي په 23 ستمبر باندې په یاد. او پښتو کې یو خبره ده، وایي لونګۍ سنت ته تر قیامته پورې، لونګۍ سنت ته تر قیامته پورې، لہذا نه د سنت تر ثقافته پورې، دا تر ثقافته پورې نه د سنت، دا تر قیامته پورې سنت. په لنګوټه باید مذاق نه وکړو، په لنګوټه باید مسخرې نه وکړو، د لنګوټې باید توهین نه وکړو، نو دا به زموږ دپاره د ضلالت ذریعه جوړېږي. دا یوه خبره را درته کوم، ګی ګی زه په دې موبایل کې یو ویډیو ووینم یا څوک یې راښکاره کړي چې د مولانا فضل الرحمن صاحب پټو یې راخستی چې کوم ده تړلی دی، هغه لنګوټه یې راخستی، حالانکې دا ژړه لنګوټه چې ده دا جبریل امین تړلې ده او ملایکو تړلې ده، د دې ثبوت شته. بعضې دا پوښتنه کوي. او بله خبره دا ده چې دغه ژړ دسمال یې راخستی یا مطلب د یو عالم لنګوټه یې راخستی د سپي پر سر باندې ایښي، یا دې د خره پر سر باندې ور ایښي. دا اوس کوم میسیجونه موږ پرېږدو و دې مسلمانانو ته یار؟ زه و دې بعضو کسان ته وایم چې یاره په ورځ د قیامت مولانا صاحب ګسه ته پرېږده، هغه عالم چې د کوم چا د لنګوټې توهین تا کړی دی هغه ګسه ته پرېږده، وسیټ ته کړه چې په ورځ د قیامت خالد دغه لنګوټه درته ودرېږي چې ظالمه زه خو د رسول الله سنت وم، زه خو د محبوب خدا سنت وم، زه خو د خوږ پیغمبر محمد رسول الله سنت وم، تا زه د خره پر سر کښېښولم، تا زه د خنزیر پر سر کښېښولم، تا زه د سپي پر سر کښېښولم. کم جواب بیا په ورځ د قیامت ورکوو؟ کم جواب ورکوو؟ آیا د موږ سره بیا د دې خبرې د لنګوټې د دغه دلیل جواب د موږ سره بیا شته؟ آیا د لنګوټې د دغه اعتراض جواب بیا د موږ سره شته چې د دې اعتراض جواب بیا موږ ورکړو چې زه خو د رسول الله سنت وم، زه خو د خوږ پیغمبر محمد رسول الله سنت وم، زه خو د مولانا فضل الرحمن سنت نه وم، زه خو د یو بل عالم سنت نه وم چې تا زه غورځولم، تا زه د سپي پر سر ایښولم، تا زه د خنزیر پر سر ایښولم. په ورځ د قیامت به دا لنګوټه د موږ څخه پوښتنه کوي. حتی د کتابو کې راځي، د کتابونه ټوله لیکي، د مذهب کتابونه، چې که د یو ادنا سنت یو چا توهین وکړي، د یو ادنا سنت یو چا سپکاوی وکړي، دا سړی کافر دی، مینه پر طلاقه ده. هغه که ژره ده، که مسواک دی، که لنګوټه ده، که یو حلیت د نبي علیه الصلاة والسلام ده، نو د دې چې څوک توهین وکړي دا سړی کافر دی، مینه پر طلاق کېږي. ځکه نبي علیه الصلاة والسلام وایي چې سهار به مسلمان یم، ماښام به کافر یې، داسې زمانه به پر دې مسلمانانو راځي. استغفر الله. ماښام به مسلمان یې، سهار به کافر، هغه دغه رقم کار به وکړي. حتی دا کتابو لیکلي دي دا مسواک خو موږ یو ادنا سنت بولو، حالانکې دا ادنا سنت نه دی، ډېر عظیم سنت دی. دا مسواک وایي دا که چیرې چا د توهین په مقصد باندې داسې وغورځوئ
داسې لیرې داسې وغورځوئ داسې کوي لهذا وایي پر ده باندې په دغه ضد کې معاینه طلاقه سوله او دی کافر سول مرتد سو دا کتابو لیکلي دا زه نه وایم هر عالم دا لیکلي دی هر عالم دا وایي د یو ادنا سنت مزا کول دا سړی کافر دی معاینه پر طلاقه ده یو کتاب نه 200 کتابو لیکلي مه کوئ د خدای دپاره د خدای بندګانو نن سبا چې پر موږ باندې دغه وزیران سلو دغه مې باچاهان سلو دغه ظلمونه را باندې شروع دي ځکه نبی علیه الصلاة والسلام وایي په دغه دور کې بیا تاسو په د خپلو ګریوانو کې وګورئ چې آیا زموږ باچاهان و وزیران بد دي ظالمان دي که موږ په خپلو پس خو الله تعالی دې پر دې خبرو باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي الله تعالی دې موږ ټولو ته هدایت وکړي اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين خدای تعالی دې موږ ټولو ته هدایت وکړي الله تعالی مې د داسې حالات څخه وساتي چې هغه د الله تعالی نه خوښ وي او یا د نبی علیه الصلاة والسلام د یو کلیه توهین کې راځي یا د سنت توهین کې راځي خدای تعالی مې د داسې حالات څخه وساتي په ورځ د قیامت مې د الله جل جلاله د نبی علیه الصلاة والسلام سره دا رقم څنګ پر څنګ راپورته کړي او په داسې حالات کې مې راپورته کړي چې رسول الله په ټولو انبیاوو کې زموږ په امتیت باندې فخر کوي په داسې حالات مې الله جل جلاله راپورته کړي په داسې حالات کې مې خدای تعالی نه راپورته کوي چې رسول الله په ورځ د قیامت په موږ باندې سترګې کښته یې په نورو نبیانو کې او په موږ باندې شرمنده یې العیاذ بالله داسې زندګي دې الله جل جلاله نه راکوي وما علی الا البلاغ المبین